سر د عید الاضحی په حواله باندې تاسو لمټ سوفیس څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد یوسف کریم ای سیمټ تاسو ته مخاطب یم. ټول ناول خو زه میډیا ملګرو شکریا ادا کوم چې دا کرونا وایرس او د وبایي هغه کې دوه کردار ډیر مثبت و او ډیر ښه طریقې سره دوه ریپورټینګ وکړ. نو اوس عید الاضحی راروان دی او عید الاضحی په مناسبت سره چونکې کرونا وایرس هم ده او د سره مونږ د یو بلې بیماری د کانګو وایرس سره هم مخامخ یو چې کومه بیماری د سارو نه لګي. نو د مناسبت سره حکومت صوبایي حکومت فیډرل ګورنمنت او ضلعي انتظامیه د لپاره مکمل بندوبست کړی ده او ورسره چې کوم ځای د سارو د کټل منډۍ د مال مویشي منډۍ الته دي نو الته مونږ دا بندوبست کړی ده چې یو خټي امیر طرفه الته د ټانکس د اوبو بندوبست چې الته خلکو دا انټي سیپټیک واټر او دا وی د لاسو وینځلو لپاره ورسره صابون سینیټایزر وغیرہ شته. دینه علاوه د سارو د آرام د هغه لپاره ټینټس وغیرہ لګېدلې دي او اوبه هم شته د دوست کولو لپاره. دینه بعد الته د لایو سټاک ټیم موجود وي چې اپ هر سروي باندې د انټي کانګو سپری کوي او دا موږ انشور کوو چې دا عید مناسبت سره د کانګو وایرس پیلاو نشي او دا بیماری عوام ته نه ورسي. دینه علاوه چې کوم کرونا وایرس ته د کرونا وایرس مناسبت سره الته د هیلث ټیم ناست وي او هر سړی ته تقریبا کوشش مونږ دا وي چې دا منډۍ ته هر سړی راځي چې دینه مونږ سیمپل واخلو سیمپلینګ وکړو او دا وګورو کله ته سیمپټمز وي داسې چې داسې بخار وي ورته ټوخلی وي ورته نو مونږ بیا کټل منډۍ ته نه پرېږدو بیا واپس کوو. دې کې مونږ سره د پولیس امداد هم حاصل ده. زه خپله هم ډیلی بیس باندې د کټل منډۍ هم دوره کوم د بازار دوره کوم او دا اس او پی مونږ انشور کوو. ورسره د میډیا ملګرو په واسطه سره به زه عوامو ناس ته دا پیغام ورکول غواړم چې د عید الاضحی په مناسبت سره د ضلع سوات مکمل چې څومره د تفریحي مقامات دي ټوریست سپاټس دي هوټل دي بازار دي دا به مکمل بند وي او ټوریست حضرات کده د ضلع سوات سره تعلق لري او کده بار علاقو سره تعلق لري هغه ته مونږ دا ریکوست ته دا اپیل ورته کوو چې دو تکلیف مکو دو علاقو ته مرزه دا مکمل بند دي او تاسو ته مونږ اجازه نه درکو نو تاسو ته تکلیف وي نو مهرباني وکړئ تاسو خپل کورونو کې کېنئ او کوشش په مودای چې ان شاء الله دا عید الاضحی کوم په صحیح طریقې سره مناو کو نو امید ده چې اس او پی فالو کو نو کرونا وایرس ته ان شاء الله موږ شکست ورکو. مهرباني.